ګوره یو خبره کومه لږه دې طرف ته متوجه شئ یو خبره کومه د لوی په خولې لاس کې ده ګورئ تاسو ته یو خبره کومه پلار تر هغې پورې منډې وهي او کار کوي چې بچي زلمي شوي ني او چې بچي زلمي شي نو بیا پلار تماشه کوي او بچي کار کوي پخوا یو ځل شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي هغه یوازې و بیا یو وخت راغی دې دا کته د سیند په غاړه باندې یو کلی دی هنډ ورته وایي هغې کې مناظره وه په مناظره کې دا نور علماو شیخ القرآن هم ناستو ډډې والې وه هغه وخت کې مولانا عنایت الرحمن صاحب د شیخ القرآن شاګرد و ډېر قابل سړی و مناظر هغه مقرر کړی و هغه مناظره شروع وه او هغه حوالې د کتابونو ورکولې او دلایل وې د شیخ القرآن مقابل یو ملا و د خولې نه ډېر خلاص و نو شیخ القرآن ته وایي څنګه خوان به کو چې ته یوازې وې موږ به درته ټول پاره وو شیخ القرآن رانیغ شه ورته وی او کنه اوس درته زه تماشه کوم او زما زامنو په مخه کړي یې نو زمونږ دا خوشحالي ده زما د تقریر ضرورت نشته چې زما بچی شته مولانا سمیع الحق مولانا احمد جمشید مولانا مجتبی مولانا توصیف مولانا عبدالوکیل او دا ټول زما بچی دي الحمدلله ثم الحمدلله کومه خبره چې زه کوم هغه خبره دی په یو ښکلي انداز کې کوي زه یې اورم زه ورته ګورم زه غټېږم خوشحالېږم وختي مولانا شمس الهادي وي دا ټول زما بچي دي که مولانا شمس الهادي دی که مولانا مومن ګل دی که مولانا فیاض دی او که نور دي دلته خدمتګاران نو دای خبره وکړه چې دا نور کله به شیخ صاحب ماسخوتن بیان کو دی پیرې ته بیان نه دی کړی زه په زړه کې وایم زما د بیان څه ضرورت دی دای شته او د دای بیان زما بیان دی یو ځل حالي اشعار لیکلي و علامه اقبال له ورکوي دا مشاعره کې وایي زه بیمار یم نو هغه چې ودرېد نو هغه وی گویا کہ میں نبی ہوں اشعار کی خدا کا قرآن بن کے اترا مجھ پر کلام حالی نو زماغا وینا زما بچشتے انہوں نے بخولی انداز باندې کئی زپدی خوشحالی گما تاسو بپدی انتظار یہی چھ زبیانو کم زبا انشاءاللہ سلغن تا سبا خپل جماعت لایا عمل هغه پیش کوما چې زمونږه مرام سره او مقصد سره او موږ کوم په لار روان یو موږ څه کول غواړو موږ کوم ټارګټ ځان له یو او کوم ځای ته روان یو او موږ به څه کوو زه به انشاءالله په دې سبا یو څو خبرې کوم زمانگا مرگری الحمدللہ دلکونو نا اوختی دی الحمدللہ زمان جماعت دا یو موٹے و یو مضبوط جماعت دے آبلا رزمانے یو تا انٹرویو آغستا
نو ما ته وایي په دې جماعت کې څو ګروپونه شوي دي ما د دې جماعت او یا کاله څه د پاسه وشو خو په دې کې یو ګروپ دی او بل ګروپ نه دی پیدا شوی وی فلانه او فلانه نو ما ورته وی فلانه او فلانه د دې موقف نه چې کله طرف ته شو یکی آواز لکه د الف وتل نه د پاسه ټکه و نه د لاندې ټکه دی جماعت دینا چې طرف ته شوی دي اتلی دی ختم شو ګروپونه نشي جوړولای الحمدلله په دې کې د استاد او د شاګرد مزه ده او دا ډیر کلک مزه ده او ډیر مضبوط مزه ده او که په دې ګمان کې سوکی او ځان سره دوکا کوي چې زه ژوند دې ان شاء الله دا ډیر ګروپونه ما د خپل لاندې کړل او نور به هم لاندې شي او دا بزی او دا جماعت به ان شاء الله منظم نعره تکبیر نعره